بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه رب زين علم رب اشرح لي صدري ربون سبق کې موږ دا خبره کړو کنه چې عالم دا محدث ده. محدث معنی نه پیدا کړل شوی دی، یعنی دا همیشه نه دی او همیشه به نه وي دی. او عالم ولی محدث ده؟ ځکه چې مخکې دا څومره سو پاڼو باندې موږ سبقونه وي چې عالم دا جوړ د اعیان او د اعراضونه، او اعیان هم حادث دي او اعراض هم حادث دي. نو دا عالم چې رسنه جوړ د اعیان او د اعراضونه، نو عالم هم حادث ده. حادث ورته او محدث ورته یو شی دی، او هر محدث لره محدث چې نه دا پکاوي، او هغه محدث چې نه هغه صرف او صرف د الله تعالی ذات ده، او د الله تعالی ذات واجب الوجود ده. ور په دې خبره باندې دلیلونه مونږ پېښ کړو چې دا الله تعالی ذات دا محدث ده او دا عالم محدث ده. عالم دې ته وایي کنه ما سوا الله، دې ته عالم وایي، او دا الله تعالی نه ما سوا چې سړي نو دې ته ممکن وایي. ممکن درې سوزونه دي، یو واجب ده، یو ممکن ده، یو ممتنع ده. واجب دې ته وایي چې دا همیشه نه ده او همیشه به وي، چرته پاغه باندې عدم ناراضي. ویم ممتنع دي ته وای چې پاغه باندې صرف عدم راضي، وجود داغه د سر نه اډوي نه، همیشه لپاره معدومي، هغه ته ممتنع وای. او دریم نمبر دی واجب. واجب او ممکن چې پاغه باندې وجود او عدم دواړه راضي. د الله تعالی نه ما سوا چې سونه هم سيزونه دي دا ټول ممکن دي. ممکن ځکه چې یو وخت په دې دنیا باندې په دې خلکو باندې د څه و چې دا هر څه نو موجودو، او یو وخت به د څه راشي چې دا هر څه چنن دا به ختمي، نو دې ته ویل کېږي ممکن. نو ای دا عالم چې دی کنه دا ممکن دی، عالم دا ممکن دی. نو کته اوس وې چې دا عالم ممکن دی او دا عالم په خپل باندې، عالم په خپل باندې دا محدث دی، نو عالم په خپل باندې محدث نشي کېږي. ځکه د یو څیز راجح چې یو څیز راجح دی نه هغه مرجح نشي کېدلی. د یو څیز راجح کوم څیز چې راجح دی نه مرجح نشي کېدلی. لکه په عالم کې دا دی کنه چې ممکن دي ته وایي چې پای باندې وجود او عدم په دوان راځي، وجود او عدم په دوان راځي، او وجود چې نه دا پکې راجح دی، وجود پکې راجح دی. نو کته وی چې دا الله تعالی د پاره د دې کائنات لپاره د یو ذات د الله تعالی نه ما سوا پکار دی، نو چې الله تعالی نه ما سوا نه به هم ممکن وي. نیو سیس د خپل ځان لپاره مرجح نشي کېدی. نو دا خبره ضروری ده چې د الله تعالی ذات دا محدث دی، او د ټول عالم دا عالم چې دا محدث دی او محدث دی الله پاک دی. به الله تعالی تعریف کړو چې الله تعالی هغه ذات ته چې واجب الوجود دی. واجب الوجود معنی دا ده چې دې هغه وجود دا همیشه نه دی او همیشه به وي. لکه د الله تعالی وجود چې دا لازمی دی، لازمی. بیا وایي کنه وایي چې کچا د الله تعالی ذات واجب الوجود نشي، جائز الوجود شي، نو دا الله تعالی با د عالم نه وګرځي، دا عالم نه وګرځي. ځکه چې عالم خو دې ته وایي چې جائز الوجود وي کنه. جائز الوجود څه ته ویل کېږي؟ چې داغه بای باندې داغه وجود او عدم دوانه براتلی شي. نو که الله تعالی ته واجب الوجود ونه مني، واجب الوجود معنی دا چې هغه همیشه لپاره هم، نو کته واجب الوجود ونه مني نو جائز الوجود به مني. نو چې جائز الوجود شي نو دا الله تعالی با د عالم یو حساب وګرځي، دا عالم یو حساب وګرځي. نو بیا دې خبره مطلب دا شي چې الله تعالی په خپل ځان لپاره پیدا کوم کړي، او احداث الشیء لنفسه دا باطل دی. پوښښ به دې معنی کچرتا الله تعالی جائز الوجود شي نو الله تعالی و د عالم یو حصہ وګرځي، نو بیا به احداث الشیء لنفسه براشي. مطلب بیا دې خبره دا شي چې الله تعالی د عالم حصہ هم ده او الله تعالی ځان په خپل باندې پیدا کړی هم ده. پوښښ نو دا احداث الشیء لنفسه راځي او دا باطل ده. دویم نمبر خبره موږ په دې کې دا کړو په دقیقه کې که الله تعالی واجب الوجود شي نو موږ ویلو چې عالم خو ما سوا الله ته ویل کېږي، او عالم دې ته ویل کېږي چې هغه په صانع باندې دلیل وي، په صانع باندې دلیل وي. نو که الله تعالی ته جائز الوجود کې نو الله تعالی هم په عالم کې داخل شي، چې په عالم کې داخل شو نو الله تعالی په خپل ذات باندې علامه بشي، او علامه الشیء لنفسه دا باطل دی.
علامه الشی نصیبت له نو دا خبره ضروري ده چې جایز الوجود وي بل دا دریم نمبر وای کچته دې ته وای نږدې خبره ده چې په دې ټوله دنیا کې او دا څومره دا چې دي کنه د دې دا مبدا دا څومره سوزونه چې دا ممکنات دي دا څومره سوزونه چې دا سری ممکنات دي نو د دې ممکناتو د پاره یو مبدا د څه پکار ده چې هغه د دینه علاوه د دینه علاوه کچرته د دې ممکناتو د پاره مبدا هم ممکن شي د دې ممکناتو د پاره مبدا هم ممکن شي نو بیا خو بدا علیه الشی لنفسه برازي یعنی یو څه خپل ځان د پاره علت کوي مطلب مونږ وایو چې دا سيزونه ممکن دي او د دې هغه مبدا چې دا ممکن ده نو مونږ چې دا ممکن ده ترجیح بلا مرجح راځي ترجیح بلا مرجح راځي او دلته یو څه د خپل ځان د پاره علت ګرځي د دې وجه نه مونږ وایو چې د ممکناتو د پاره مبدا ممکن خو کېدې نشي او ممتنع خو دې ته وایي چې دا سره عدم نه نو چې ممکن کېدې نشي او ممتنع نشي کېدې نه بخامخه واجب الوجود وي سبي واجب الوجود د دې وجه نه لګيږي چې دې ممکناتو د پاره دا څومره ممکنات دي د دې ټول لپاره مبدا چې نه هغه د الله تعالی ذات واجب الوجود دی که واجب الوجود ونه منه نه دا به ممکن چې دا ممکن شي یو ممکن د بل ممکن د پاره علت نشي جوړېدل یو ممکن د بل ممکن د لپاره مبدا نشي جوړېدل ځکه دا ممکن او دا ممکن باندې یو شی دی چې یو شی ان ترجیح بلا مرجح پرې کې راځي کلمه نه پوښوي دا حضور سبق اوس په نوې سبق کې دا نوې سبق هم د پرونی سبق سره دی چې پرون چې موږ کم دلیل دا وې کنه چې دا څومره ممکنات دي نه ټول لپاره دا خبر ضروري ده چې دا دلیل لپاره به مبدا دا به واجب پکار دی ځکه که ممکن وي ممکن خو کېدای نشي ترجیح بلا مرجح راځي نو وس د متکلمینو دا مسلک دی کنه چې دا بدغه باندې په توحید باندې چې څومره هم دلایل دي نو دا موقوف دي په ابطال د تسلسل باندې دا څومره هم دلایل دي دا موقوف دي په څه باندې په ابطال د تسلسل باندې په بطلان د تسلسل باندې مطلب دا کنه چې واجب الوجود ته ثابته نو تسلسل به باطله تسلسل څه ته ویل کېږي تسلسل دې ته ویل کېږي کنه چې غیر متناهی سيزونه په مرتب شکل کې پیش کول غیر متناهی سيزونه په مرتب شکل کې پیش کول چې هر سابق د لاحق د پاره علت وي غیر متناهی سيزونه په یو ترتیب کې پیش کول چې هر سابق د لاحق د پاره علت وي دي ته تسلسل وي دا تسلسل باطل دی ځکه چې یو څه غیر متناهی دی نه په ترتیب کې کېدې نشي پوه شئ تسلسل څه ته ویل کېږي یو غیر متناهی سيزونه په مرتب شکل کې پیش کول چې سابق د لاحق د پاره سوي علت وي چې سابق د لاحق د پاره سابق مخکې شوی لاحق ورستو چې دا مخکې د ورستو د پاره علت وي د تسلسل ویل کېږي نو د متکلمینو دا نظریه ده چې څومره هم په اثبات د وجود با ذات الوجود باری تعالی دي او څومره هم اثبات واجب الوجود دي نو د اثبات واجب الوجود لپاره دا خبر ضروري ده چې بری کې په بطلان تسلسل خامخا راځي وس علامه عز الدین رحمت الله علیه صاحب مواقف یعنی مواقف دا د عقاید یو کتاب دی نو هغه دا لیکلی دا کنه هغه دا خبره لیکلی ما ته فکر دی هغه دا خبره لیکلی دا چې په اثبات د واجب الوجود باندې تسلسل د بطلان د تسلسل د ضرورت نشته دی په اثبات د واجب الوجود باندې دا تسلسل بطلان د ضرورت نشته دی لکه وای دا مخکې دلیل چې موږ وی کنه چې دا ټول ممکناتو د پاره مبدا چې دا واجب الوجود پکار دی ځکه وای کده ممکناتو د پاره مبدا چې دا هم ممکن شي نو بیا خو ترجیح بلا مرجح راځي او علیه الشی لنفسه لازميږي او مدنه کېدې نشي نو خامخا واجب الوجود وي نو دل کې د ممکناتو د پاره تا واجب الوجود ثابت کو د ممکناتو د پاره د واجب الوجود ثابت کو او بطلان د تسلسل پکې را نه غي لکه د تسلسل ټکه پکې سره را نه غي کنه تاسو پکې تسلسل وریدو چې تسلسل پکې نه راغله نو چې تسلسل نشته نو بطلان د تسلسل نشته نو اثبات د واجب الوجود وشو خو بغیر د بطلان د تسلسل نه
پوه شو باندې او متکلمین څه وایي چې اثبات ته واجب الوجود کوي د دې لپاره دا خبره ضروری ده چې بوتلان د تسلسل به پکې کوي او صاحب موقف وایي چې ډیر کړه د دسی وي چې اثبات ته واجب الوجود وشي او پای کې بوتلان ته تسلسل پکې نه لکه دغه دلیل چې بری کې سره تسلسل دوم را نه کوي پرې خبره باندې پوه شئ تاسو پرې خبره باندې پوه شئ نو دلته کې موږ ورته په جواب کې دا وایو چې دلته کې اگر چې صراحتن د تسلسل او بوتلان د تسلسل نه شوي صراحتن به تسلسل ټکي راغله هم نه او صراحتن به بوتلان د تسلسل شوی هم نه لیکن پرې کې ضمنن او اشارتن بوتلان د تسلسل چرنده پکې ده او دا څنګه کنه چې د هر څه د پاره یو علت وي دا هر څه د پاره سوي علت وي نو کته چې دا ممکناتو د پاره کوم چې مبدا ده کاغه ممکن شي نو دغه سیس بیا د کل لپاره علت وي او یا به د باز لپاره علت وي کله کل لپاره علت نو دا د کل لپاره علت نو علیه الشیء لنفسه بلازميږي اگر د کل لپاره علت نو د باز لپاره علت نو یو سیس به د بل سیس لپاره علت شي په باز باندې نو د علیه الشیء لنفسه ولعلله دا بلازم شي نو پدې کې بلګي یو به موقوف شي په بل باندې لګته دا ممکن موقوف ته پدې ممکن باندې او دا ممکن موقوف ته پدې باندې نو صراحتن خو بګی نشته نه خو اشارتن بګی بوتلان ته تسلسل شته لکه پوه شو پدې باندې نو کچرتا تدری ممکنات د لپاره مبدا هم ممکن وګڼي نو بیا بګی بوتلان ته تسلسل چیندا پکې راشي ځکه چې یو څه به خپل ځان د لپاره علت جوړ شي یو څه به خپل ځان د لپاره او یو څه د خپل ځان د لپاره علت جوړېدل دا چیندا تسلسل دی پوه شو پدې باندې وګورئ وقد يتوهم او په تحقیق سره وهم کړل شوی دی چې ان هذا دلیل علی وجود الصانع چې دا مخکې چې دی کنه دا ویل شول چې مبدا د ممکناتو دا څومره چې دې لپاره دا خبر ضروری ده چې دې لپاره د مبدا چې دا واجب وي مبدا دې سوي واجب وي ځکه ممکن خو کېدې نشي ځکه ترجیح بلا مرجع راځي او علت یو څه خپل ځان لپاره علت کېدل لازم بیا علیه الشیء لنفسه خرابې راځي پوه شو به معنی او ممتنع خود سره جو موجود نه نو خامخا واجب وي یو وهم کړل شوی دی وهم چا کړل المتوهم صاحب المواقف علامه عز الدین رحمت الله علیه دی وی ان هذا دلیل علی وجود الصانع چې دا دلیل دی په وجود د صانع باندې په وجود د واجب الوجود باندې من غیر افتقار الى ابطال التسلسل بغیر د دې نه چې دا محتاج دی بطلان د تسلسل دا بغیر د دې نه چې دا محتاج رستا بطلان د تسلسل دا مطلب دا چې په دې سره واجب الوجود خو شو واجب الوجود اثبات شو خو بطلان د تسلسل پکې رانغه لکه پوه شو به باندې بوتلان ته تسلسل پکې رانغه خو دا د متکلمینو عقیده ده چې اثبات واجب الوجود کینو بدی کې بدا دلیل لپاره دا خبر ضروري چې بوتلان ته تسلسل پکې پوه شو به باندې هو ليس كذلك و اذا خبره چې د صاحب مواقف څنګه کړی دا چې اثبات واجب الوجود شو او بوتلان ته تسلسل نه بغیر دا خبره د قشاندي نه بل هو اشاره الى احد ادله بطلان التسلسل بلکې بری کې اشاره موجود ده دا تسلسل د بطلان په دلیلونو کې یو دلیل ده واښو به معنی دلیل دا کوي چې مختصر دور باندې لګدا ذکر شوی دی چې تمام ممکنات لپاره علت واجب الوجود ځکه ضروري ده کله یو ممکن لپاره ممکنات دا یو ممکن د نور ممکنات لپاره علت شي دا یو ممکن د ټولو ممکنات لپاره علت شي نو علت الشیء لنفسه لازمي او که یو ممکن د بعض ممکنات لپاره علت شي نو بیا علت الشیء لنفسه ولعلله یا دا لازمي یعنی مطلب د بعضو حصو لپاره علت لازمي نو اگر چې صراحتن لګ بوتلان د تسلسل نشته وې هو انه لو ترتب سلسله الممکنات وې کچته مرتب کړي سلسله د ممکناتو يعني ته چې دا څومره ممکنات چې کنه لا اله نهایت لا احتاجت الى عله نو خامخا دا محتاج وسدا علت دا وې دا څومره ممکنات چې کنه دا محتاج وي علت تا وسغه علت یا به د ریسس کل وي او یا به بعض وي کنه وهي لا يجوز او دا جائز دي ان يكون نفسها چې په خپل باندې دغه شي یعنی کم څه چې ممکن ده او د دقه کم چې معلول ده دغه لپاره علت هم جوړ شي
کم چې معلول لرای لپاره علت جوړ شي ولا بعضیا او نه بعض لپاره وینه کل لپاره جوړې شي او نه بعض لپاره ولی لاستحاله كون الشيء عله لنفسه ځکه چې یو څه د خپل ځان لپاره علت جوړېدل دا محال دی علیه الشیء لنفسه باطل له او علیه الشیء لنفسه ولی علله باطل له ولی علله بل راځي چې کله دا د بعض لپاره علت شي لکه د بعض ممکناتو لپاره کله ټول لپاره شي نو علیه الشیء شو لنفسه او کله بعض ممکناتو لپاره علت شي نو علیه الشیء لنفسه ولی علله شو او ځان باطل دي بل خارجا عنها بلکې دا خبره ضروری ده چې مبدا د ممکناتو دا به خارج وي د ممکناتو نه چې د ممکناتو نه خارج وي د ممکن نه خارج وسونه دي یا واجب دی او بل سره ممتنع دی نو ممتنع خو کېدای نشي نه بسې فیکون واجب نه واجبي فتنقطع السلسله نو دلته انقطاع د سلسله راغله یعنی بوتلان د تسلسل وشو اگر چې صراحتا نه لري بلکې ضمنن او اشاره شو لکه پوه شو به معنی نو دا سبق د پرونی سبق سره ټچ سبقو نو دا نه او پرونه دا ټول لاغه ولما ثبت ان العالم موجود د قزنه بیات کړي ان شاء الله